ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة درود شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزتمندونو محترم خويندو دا الله ډېر لوی فضل او کرم دی چې موږ او تاسو نن د عرفات په دې میدان کې راجمع کړي. دا د خدای مینه ده موږ سره او د الله محبت دې موږ سره. الحمدلله ډېر مالدار خلک دي، دولتمن کارخانه ده چې د هغې په قسمت او په نصیب کې نن دا میدان او دا روز دلته نشته. ډېر هوښیاران خلک دي، ډېر خوشته ښکلي خلک دي او په صحت روغ خلک دي، خو نن د هغې قسمت کې دا ځای نشته. زمونږ او ستاسو په زړونو کې خدای پاک دا واچوله او مونږ او تاسو رب العالمین د دې دپاره غوره کړو، منتخب یې کړو او مونږ یې دلته راوستو. زمونږ کې یې واچوله چې حج درلو او بیا منظوري راله راوسته او بیا حج ته راوستو، په دې لوی میدان کې جمع کړو. دا د خدای مینه ده. ګورې زمونږ تاسو سره قسم دې زه حیران شم، زم خدای مونږ ته هله څه کړي چې ته مونږ سره دومره مینه کې. مونږ څه داسې عمل کړی، زمونږ اعمال هم څه اعمال نه دي او خدای ته بیا هم دومره مینه تا مونږ سره وکړه او دونه محبت دې وکړه مونږ سره چې مونږ د دې میدان کې راجمع کړو. زما اوس په دې میدان کې به مونږ څه کوو؟ نن د دې زوال نه پس چې نور واوړې تر ماښامه پورې په دې میدان کې به زمونږ خدای ته جړئ او د الله ذکر به کوو، الله به یادوو. نور به پرېږدو، خوب به دې وخت کې نه کوې، بس خوبونه مو کړه. دا هغه وخت دی چې دې وخت کې مونږ دلته لګیا یو، تقریرونه کوو، باره خیمه کې به لګئ، تقریر به کېږي. مسجد نمیرہ کې امام صاحب لګي، تقریر وکړي او دې وخت کې الله پاک فرشتي راغونډې کړي او خدای پاک خپلو فرشتو ته یو تقریر کوي. حضور پاک فرمایي چې الله څه وایي؟ الله وایي فرشتو تاسو خو وایئ چې انسان مه پیدا کوه، دې به په ځمکه کې فساد کوي او وینې به تویوي. دوی خو ډېر د لرې لرې ځای نه او په اوږدو لارو نن راغلی دی او د عرفات په میدان کې ما ته جمع شوي دی او ما ته ژاړي. زما د یارې نه دلته راغلي، زما د مینې نه راغلي دي. ای فرشتو تاسو ګواه اوسئ، تاسو په دې خبره ګواه کوم چې دا ټول ما وبخل. فرشتې ورته وایي الله دې کې خو فلانکي ګناهګار دی، فلانکي پکې ګناهګار دی، فلانکي پکې ګناهګار دی، فلانکي خو دا مقصد ته راغلی دی، فلانکي خو دې له راغلی دی. الله چې د فرشتو خبره واوري
الله وی ما ته پته رضاغینا خبره د دې نور خلقو د وجه نه مدام ورسره وبخل الحمدلله نن د خدای پاک د خدای ورته وګورئ او نن هغه ورځ ده چې الله پاک په فرښتو په فخر کوي چې تاسو یې چې انسان په پیدا کاوه په برسري راغلی خړو تور مخونه نیولې دي راغلي دي پدان نه دي او د کفن دو صادرونه سړو چولې دي او د نانو مخونه ښکاره کړي دي او څخه بینتې دي او ما ته چغې وایي د لبیک اوازونه کوي او ما ته چغې وایي د دې خلکو بله مزدوري شته نه بې دی د دې نه چې زه وله د بخښنې مزدوري ورکړم او دې وبخم لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بدې چې الله خوشالي څومره چې الله تعالی لبیک وي او څومره الله اکبر وي او تکبیرات وي نو هغه رب العالمین خوشاليږي او الله فخر کوي په فرشتو باندې درنو موږ ډېر ګناهګار یو داسې بسوک دي چې هغه کې بد ګناه نه د ګناه نه پاک پیغمبران تیر شوی موږ ډېر ګناهګار یو ډېر جزان یو او موږ هغه ګناه سره دلته راغلي یو او دومره د ګناه پیټي زموږ د سر د پاسه پراته دي که دا په شکلون کې چې زما خیال دا دی چې د اسمان دی غاړو ته به ورسي خو موږ په یو تمه راغلي یو هغه تمه همدا ده چې الله په خپلو بندګانو رحم کوونکی رب العالمین فرمایي اے بنده وی چې ته مانه څومره امید د بخښنې ساتې او مانه څومره تمه کې نو زه به دې وبخښم زما هېڅ پروا نشته او که ته مانه معافي غواړې نو زه به دې معاف کړم هېڅ پروا مې نشته او اے بنده که تا دومره ګناهونه کړي دي چې دا ځمکه کې بېډه ډکه ده ځمکه ډکه خو چې شرک دې نی کړی او ما لرانې نو زه به دا ځمکه دله د مغفرت او د بخښنې نه ډکه کړم د نیکو نه به ډکه کړم قسم دی الله په خپلو بندګانو مهربانه دی یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله ارحم بعباده من الام بولدها چې مور په بچی دومره مهربانه نه ده څومره چې الله په بندګانو مهربانه دی نو په یو سفر کې حضور پاک مبارک ناستو یو زنانه و یو ښځه و هغې کټوۍ پخوله ماشوم بچی یې په غېږ کې و نو هغه اور چې به کله لمبه وواله نو هغه بچی به یې تروستو کړ چې توله ورنشي او چې د اور هغه لمبه به یو کوټې لږه سړه شوه نو بچی به بیا را مخامخ کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نظر پرېوته نو دا ښځه لاړه او حضور پاک ته ودرېده وی دا الله رسوله تا نه دي فرمایلی چې د مور په بچي دومره مینه نشته څومره چې د الله پاک په خپلو بندګانو ده وی بلکل دا ما ویلی دی نو وی زه خو به دا خپل بچی اور ته ونه غورځوم الله خپل بندگان ولې ورته غورځوي چې مینه زمانه زیاته شوه نو زه دا بچی ورته نه غورځوم نو الله پاک دا خپل بندگان بیا ولې ورته غورځوي یقین کوي حضور پاک مبارک وجاړه او سترګو مبارکو نه اوښکې وبهېدې او سیو فرمایه وی الله پاک
هغه بنده پورته غورځي چې د خدای په مقابله کې ودرېږي او سرکشي کوي. چې کوم انسان د خدای په مقابله کې نه ودرېږي او سرکشي نه کوي، هغه بنده خدای پورته نه غورځي. بچی چې د پلار او د مور په مقابله کې راشي او ودرېږي او سرکشي شروع کوي او پلار ته رابرغېږي او مور ته رابرغېږي، نو هغه بچی مور د کور او باسي، شړي پلار یې د کور نه وباسي، هغه هم آپ کې وي ته معنی پخلی. څونه الله مهربانه دی. نو بیا زما ورو چې زړه کې د دا راوستل چې د خدای یو لوی میدان را روان دی. کله یو خبر درته کوم، یو روایت کې داسې راغلی دي چې د قیامت ورځ کله قائم شي او حساب کتاب کېږي، ابدا میدان کې دا موږ پکې ولاړ یو. دا د عرفات میدان دی، دې کې به حساب کتاب کېږي. دې ځمکه دا ځمکه بني بله ځمکه وي او ځای بدی چې دا کم دی کې مونږ یو. نو د انسان په زړه کې چې دا راغله چې خدای پاک یو میدان وي د قیامت او زه به تا ته مخامخ کېږم او ته به الله ما سره څه کوې چې دومره مې ستا په زړه کې راغله او دا خو زموږ ایمان دی چې خدای به زموږ نه تپوس کوي. زما تپوس به کوي څنګه دې ګټلی دی او څنګه دې خرچ کړی دی، او د عمر تپوس به کوي چې دا عمر دې په څه کې تېر کړی دی، او د پوهې تپوس به کوي چې دا پوهې تا ما در کړې وه، تا په هغې څونه پورې عمل کړی دی. نو چې هغه کې دې صرف دا مړه که نه ده چې خدایه د قیامت په دې میدان کې به زه تا ته مخامخ ودرېږم، زه به تا له څه جواب درکړم. هسې نو مونږ ناست یو، مونږ خدای له جواب ورکولی شو. مونږ له خدای څه نه دي راکړی، مونږ له خدای ښکلی شکل راکړی دی الحمدلله، مونږ له روغ صحتونه او روغ وجودونه راکړي دي الحمدلله، مونږ له بچي راکړي دي الحمدلله، مونږ له عزت راکړي دی الحمدلله، مونږ له مسلماني راکړي دی الحمدلله. مونږ له خدای څه نه راکړي، مونږ د خدای نه څه غوښتي دي، خدای پاک هغه مونږ له راکړي دي. زمونږ د حیثیت ته مونږ له خدای زیات راکړي دي. نو مونږ چې الله پاک ته مخامخ شو، خدای پاک زمونږ نه یو رپورټ ته ووسل نو کې مونږ به الله له څه جواب ورکړو. قسم دې که مونږ خدای له جواب ورکړی شو. مونږ به څه یو؟ حضرت عیسی علیه السلام قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي نه کوي کار دلته نږدې وته کې ده د ایچ د پاسه کې ده بره. چلو حضرت عیسی علیہ السلام نه چې الله پاک تپوس وکړي، ځکه د عیسایان وایي چې دا مونږ ته عیسی علیہ السلام ویلي چې زموږ د ما د مور عبادت وکړي. انت قلت للناس اتخذوني وامي الهین، اے عیسی تا دې خلکو ته ویلي چې زموږ د ما د مور عبادت وکړي، مونږ ته خدایان وایي. نو عیسی علیہ السلام وایي ما قلت لهم الا الله تا چې څه ویلي دي ما هغه ویلي دي. نږدې کې موبایل سره نه ده لکه سلو کله هذا اللي كده देखो डायरेक्ट मैं कोई Jadi gula.
اوس ټیک شو جی ټیک شو جی ټیک دې نه لیکس شو جی دړي دې قامه کې زنانه ونه دا دغه وته لګا شیدونه وته لګو چې پرده راشي بيجيم جوړ لا لګا نه ټولو کې نشته بارات د موجودم بيجيم شکریہ اول हम करना चाहिए नस्टब की 1700% लाइन है نو عیسی علیہ السلام نه چې الله پاک تاسو کې دا تا ویلیو ابو ان الله ما نه دی ویلې هغه ویلې چې تاره تسویل نه دومره بد الله داغه आवाज زور کې د عیسی علیہ السلام د هر وختنه بد خپلې په دی نه راوځي الله نو چې عیسی علیہ السلام خدای مخ کې جواب نشي ورکولې او د خپلې په ځای د وجود نبی نه راوځي مونږ بسوي دا هر یو انسان په اړه کې واچوي چې مونږ دونه ګناهګار یو چې که په حساب کتاب شو د خدای په قانون شو زمونږ قصه ګرانه ده او زمونږ عمل نشته چې کوم عمل مونږ الله ته ورمخ کې کو او مونږ ورته وایو چې الله دا عمل هم کړی دی او په دې عمل ته مونږ وبخښه مونږ دا نشو ویلی مونږ به نن په دې میدان کې یو څیز په زړه کې وړو ادا چې مونږ وایو چې خدایه تا په مونږ ډېر لوی کرم کړی دی تا په مونږ ډېر لوی رحم کړی دی او ستا د مبارک پیغمبر وینا ده چې کوم انسان په ګناه قرار وکړي چې مونږ ګناهګار یو او کوم انسان دا ومني چې الله زمونږ ګناه ډېره ده مونږ ګناهګار یو او دا ومني چې الله بخون کې ته ستا د ذات نه بغیر بل بخون کې نشته او مونږ په دې میدان کې ستا په حضور کې جمع یو نو دا امید دستانه ستا د رسول الله مبارک وینا رجته مونږ بخې نن به مونږ د خدای د رحم امید په دې میدان کې ساتو چې الله په قانون خبره ګرانه ده او خبره ستا د رحم د خدای ته به په خپل منکرم کې او په مونږ رحم کې یو سړی راغی د حضور پاک په زمانه کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لراغی لاول په یو صحابي وګرځي دغه ورشه فلان کیلا بیا بل صحابي لا ورغه ورشه فلان کیلا ما سره دې خبره نشته پیغمبر علی السلام ته مخامخ کېدې نشو بیا وته چاوي ته ورشه عمر سره سلام کنو حضرت عمر صاحب راغی حضرت عمر رضی الله عنه تسوي وی عمر زه خو په دې خلکو ګرځي دم خاله نه ولېګلم زه خو دې باندې رلوي ګناه کړی ما څه ګناه کړی ما چې مړې به وشو نو ما به د شپې لاړه مغه مړې به مې راوسته نو ما هغه مړي سره ګناه کړی ما دا چل کړی او کفن به مې تر وسته هغه مې خرڅ کړ نو د مړو نه مې کفنونه مې ستېري هغه مې خرڅ کړی دي او د مرګ نه پس مې مړو سره ګناه کړی ده تعالی راغلی مذهب حضور پاک ته سو ویم زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نشم ودرېدی امي ته ځان لګا زه حضور پاک مبارک ته نشم ودرېدی یو صحابي له لاړم هغه پلان کې لا ورشه هغه له لاړم هغه عمر له لاړشه تعالی رالم حضرت عمر صاحب وتوي ستا ګناه د بخنه نه ده پام کوه حضور پاک ته مخامخ نشي زړه شې سپیره مړو سره څوک ګناه کوي د مړو نه څوک کفنونه وباسي
ته انسان خپله خور نه وینې، خپله ښځه نه وینې، خپله مور نه وینې. د مرګ نه پس دې دا چلونه کړي دي او کفنونه دې دیستي دي او بیجابه دې په لحد کې پرېښي دي. ضرور شه دا سړی لاړو ووته لرګي اواز نه کوي. تاسو عجیبه یې ما په خیال ټول د 200 روپو شی نه کړی زه نه مې مړه پوټې شی نه کوم ځای کار اواز راشي عجیبه کار کوي. دا څونه قیمتي ورځ ده او دې څونه ضرورت دی. تاسو یو شی نه شئ کولی. زه لږ شروع شه خپل کار کوم. پیغمبر علیه السلام ته مخامخ نه چې ستا په حق کې به څه فیصله کوي. دا سړی لا او تلو سره د بقي مقبرې ته لاړ او دا خاورې به یې راغېښتې او په سر به یې چولې او څه به یې وی یا الله زه خو یو صحابي له لاړم هغه سره مې رحم ونه مونده، بل له لاړم هغه سره مې رحم ونه مونده، عمر له لاړم هغه کې مې رحم ونه لیده او یریږم چې رسول الله مبارک له ورشم هسې نه د پیغمبر علیه السلام د خوله نه د ما د دوزخي اواز وخېږي زه به صرف غرق بشم تباه بشم. دا خاورې به یې راغېښتې او په دې سر به یې شیندلې. یا الله زه څوک یم خدایه تا له راغلی م او تا ته ولاړ یم پروردګاره. حضرت جبریل علیه السلام راغی او حضور پاک ته عرض کوي د الله رسوله زما یو بنده راغلی دی معافي غواړي ما نه یریږي او ما ته چغې وایي او ستا صحابه هغه زما د امید نه اخوا کوي زما د رحم نه شړي. رحم خو زما دی زما په لاس کې دی. خیمه بنده که خو سړي راځي حاجي سړي په هغه لار رانوځي زنانې دي او که سړي په هغې لار ونه ده خیمه دې بنده که په دې لار راځي. جبريل عليه السلام راغی. جبريل عليه السلام راغی او حضور پاک مبارک دا خبر وکړه. حضور پاک صاحب عمر ته وی سوکو وی د الله رسول دومره غټ ګناهګار دومره ظلم یې کړی دی وی ورشه دا سړی را پیدا کې رب العالمین اعلان وکړه ورشه راولې سره د دې دومره ګناهونو چې دې ما ته چغه وي او زما د رحم امید کې ما بخلې دی. ورپسې ګرځېدل صحابه او ګرځي ورپسې او د بقی په مقبره کې هغه انسان لګیا دی په سر خورې کوي او خدای پاک ته جاړي یا الله ته به ما سره څه کې خدایا الله ما خو په یو کس وګرځېدم خو چا کې مې رحم ونه لیده او الله تا کې خو رحم شته که ته خو رحم والا ذات یې که نه تا ته خو چې 100 کاله یو سړي شرک کړي شرک او توبه راته وباسي نو الله ته بیا هم معاف کې بل چا کې رحم نشته الله تا کې خوشته. حضرت عمر ورغې د مټې ونیو اله بچې رورې را پاسه ستا متعلق الله سپیشل جبریل علیه السلام حضور پاک لره لېږلی او ته خدای بخلې الله معاف کړې هغه هلته یو چغه وواله او د بقي په هغه مقبره کې دې څه ووته. مونږ نن هغه ذات ته په دې میدان کې ولاړ یو زما ورو مونږ ډېر ګناهګار یو ډېر مونږ دومره ګناه ځان سره راوړی چې زمونږ د وجود د ویښتو نه ډېره ده. مونږ دومره ګناه ځان سره راوړی چې د دې ونو د دې پاړو نه زیاته ده. مونږ دومره ګناه ځان سره راوړی چې د دریاب د خطرو نه زیاته ده. مونږ دا وایو چې خدای مخلوق کې رحم نشته نن مخلوق په موږ رحم نه کوي الله. مور کې به رحم دومره نی سپېړه به راکړي الله. پلار کې به رحم نی الله د کور نه به مو باسي. بچو کې به رحم نی الله. خدا مو ایمان دی چې خدای تا ډېر لوی رحم دی ته ډېر لوی کرم والا ذات دی الله. زمونږ په زړه کې تا چولی دی او تا دلته الله راوستی یو نو خدای په مونږ به دا رحم کوي الله. لنډه درخواست کوو حق هم در باندې نشته خدایه مونږ په تا هېڅ حق نشته الله. مونږ خوله د دې قابله نه ده پروردګاره چې مونږ تا ته پې سوال وکړو. مونږ دا ځان قابل نه ګڼو چې مونږ تا ته آواز وکړو خو ستا د رحم امید لرو خدایه په مونږ به رحم کوې نن به په مونږ رحم کوې الله زمونږ ګناه به معاف کوې الله. مونږ به د دې ځای نه هله ځو پروردګاره چې زمونږ ګناه معاف کړې
استاد مبارک پیغمبر اللہ فرمائی استاد مبارک پیغمبر کہ اے بندگانو کہ تاسو دومره گناهونه راوړه چې د اسمان غاړو ته رسیږي که نه او شرک نه کوئ نو زه به یې درته معاف کړم. هېڅ پروا مې نشته. نو خدای ستا پې څه پروا ده؟ نه د چا نه ستا یره شته خدای، نه د چا نه شرمېږې الله، نه در باندې د چا زور شته پروردګاره. موږ ستا بندګان یو، موږ مسلمانان یو، زموږ ایمان دی چې ستا موږ سره مینه ده، ځکه دې میدان ته راوستی یو. نو د الله نه به سوال کوو، د الله د رحم امید به ساتو چې الله په خپل رحم او خپل کرم په موږ وکړي، او انشاءالله امید به ساتو دا به په موږ کوي. زموږ رب دی، زموږ رب دی، زموږ رب دی، زموږ خالق دی، زموږ مالک دی. موږ یې لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. بخاری شریف کے حدیث سے حضور پاک مبارک فرمائی یو سړی ډیر زیات ګناهګار، دا د رسول الله مبارک د خولې خبره. ډیر ګناهګارو چې کله مړ کېده بچی را جمع کړه، نو بچو ته وایي ایو ابن انا، زه څنګه پلار یم. بچو ورته بابا ته خو ډېر ښه سړی، تا خو مونږ ماشومان لوی کړو، مونږ له دې وګټله او مونږ دې لوی کړو، ته خو ډېر ښه پلار. وی ښه بچې دا منې؟ وی وی زما سره به یو وعده کوې. وی بابا څه وعده؟ بې وعدې مونږ ستا خبره منو. وی نه، یو کار دی چې ما سره به وعده کوې چې زما خبره به منې. نو حضور پاک مبارک فرمایي د بچو نه کلکې وعدې واغېستې، اخذ منهم المواثیق، کلکې وعدې، یو نه بار بار یې وعدې واغېستې. بابا ولې څه خبره ده؟ بې وعدې ته حکم کوه. وی بچو چې کله زه مړ شم او زما نه سا وخېږي نو ما به وسوځوې، او بیا به مې چې ومې سوځوې نو زما د اډوکي به وټاکوې، معده به کې، نو زما د ایرې به راوالی چې کومه ورځ باندې ښه تیز بادي که نه، نو نیمې به په اوبو ته ونولې او نیمې به په دې اوچه باندې ونولې. بابا دا ولې؟ ګوره بچې ما وعده ده نه وانه غېشته. نه بچې بابا دا ولې څه چل دی؟ وی زه دونه ګناهګار یم که نه چې زه د الله په حضور کې نه شم ودرېدی چې زه الله ته مخامخ ودرېږم او زه الله ته یم چې الله ما وبخه. زه دونه ما ګناه کړې ده، زه به الله ته څنګه ودرېږم؟ بس دا کار کوم که په دې باندې خدای پاک وبخلم چې زکه ورک شو ځانې وسوځه ورکې که ځانه ځان واپس یې را جمع کوم، زه به خدای ته څنګه ودرېږم؟ زه به الله ته مخامخ څه وایم؟ په ما خو الله ډېر احسانات کړي، ډېر کرمونه یې په ما کړي دي، لیکن زه به الله ته څه مخامخ ودرېږم؟ وی بابا نو ګناه د پاسه بل جرم. وی بچې دا زما کا زما وصیت دې پوره کوی. ډېره ښه ده. حضور پاک مبارک فرمایي د بخاري شریف مسلم شریف د ټولو حدیث دی چې کله تسوته بچو د هغه خپل پلار د وصیت مطابق راواغېسته او اور یې ورته ورته که د هندوان هم سوځی خلک او ایره ایره او چې کله ایره ایره کړه هډوکي موله میده کړه، دا ټول ایرې راواغېستې، نیمې په دریاب کې ونوستلې او نیمې په دې کوچه باندې ونوستلې. رسول الله مبارک فرمایي چې د الله نه څوک کم ځای پټېدی شي. دریاب ته هم حکم وشو، اوچو ته هم حکم وشو، هغه ایرې راجمع کړې. چې راجمع کړې کونې یې ورته وي واپس یې دې جوړ. الله ځان ته مخامخ وایه د جرم د پاسه جرم دا دې ولې کړي؟
تمانا غیبې دې شوې وې نه الله مانا پټې دې شوې نه الله مانا روکې دې شوې نه الله دا دې ولې کړی یو ټکی دې سړی ویلې درونو دې ټکی ته وګورئ من خشیتک یا رب وانت تعلم خدای ستا نه یریدم الله تا ته پته ده الله تا نه یریدم تا ته ودرېدې نه شم دا کار مې کړی دی ښه ایمان یقین زما په تا مضبوط دی چې ته ما جملې کولی شي خو نه شم درته ودرېدی ستا د یرې نه مې دا ارسه کړي دي رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړه ای فرشتو دې سړي یو ګناه په مخ د ځمکه نه ده پرې د یو نیکي نه ده کړې خو دا دې چې څه وایي ټیک وایي د مرګ په وخت کې د ده په زړه کې زما یره پرته وه نو چې ما نه یریږي زما طاقت مني ځان کمزورې مني نه به بخم زما وبخلې جنت ته ځه دا د حضور پاک د خولې مبارکې وینا ده مونږ دې زمره کې داخل یو زما ورونو مونږ نشو ویلې مونږ حج کړی مونږ څه حج دی زمونږ به څه حجي مونږ خو هغسې نه شو کولی کوم چې د حج طریقه ده زمونږ پیسې به هم ګډې وړي هغسې به نه چې کمې سوچه دي مونږ باندې مبلا حقونه هم راپورې وي د خدای حقونه به هم راپورې وي مونځونه زمونږ ګډ وړ صدقې خیراتونه زمونږ څه دي مونږ ټول هر څه ګډ وړ هغه مینه مونږ خدای سره نه ده کړې کوم چې بچو سره کوو هغه هم رسول الله مبارک سره نه ده کړې کوم چې د خپلو بچو دپاره کوو هغه مینه هم د خدای کور سره نه ده کړې کوم چې د خپل مال او دولت سره کوو یو سیز بنن الله ته مخکې کوو زما وروڼو دا چې خدایه مونږ ګناهګار یو ته رحم والا بل څه نشته بل څه شته نه مونږ دا یو ټکي چې الله مونږ ګناهګار او مونږ دومره ګناه راوړې ده چې د شګو د ذراتو نه زیاته ګناه ده پروردګار او دا مو ایمان دی چې الله د په خپلو بندګانو ډېر مهربانه ستا ډېر لوی رحم دی ته ډېر زورور یې ستا د پاسه زورور نشته ته چې څه فیصله وکړې خدای هغه فیصله څوک نشي رد کولی فیصله ستا فیصله ده پروردګار نو مونږ به دې یو څیز ته ګورو یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی حسن بصري هغه یو مرید وه او شاګرد یې وه هغه په درس کې به زنانه هم کېناستېدل او سړي زنانه به داسې پردې نه یو طرف ته او سړي به دی د دې زنانه یو زوی یک تمها او زنانه خاوند مالدارو نو چې دا خاوند یې مړ شو نو مال ډېر پاتې شو هغه زوی ته نو زوی نیازبین و هغه به په غلطو لارو هغه مال دولت لګاو په غلطو